نو دارنګ وذل قربا زی او زو دا لفظ دے بمعنی صاحب راضی قربا مصدر دے قرابت والدین پسې بیا ذویل قربا ول ذکر کی ذویل قربا وی ایتا شرای قرابت نسبی دے د مور د وجیا د پلار د وجی د دې دوه شاخ دي نو گویا کې د مور پلار سره احسان تقاضا د دې کوي چې د خپلوانو سره به هم احسانات کوي د پلار فوج قریب دي یا د مور د وجه نه قریب دي اگر چې بیا عام دي ذویل قربا برابر خبردار کا عصبات او ذویل ارحام ماماگان وغیرہ ټول دا شامل دي بلکہ قرابت د مصاهرتم پدې کې داخل او قرابت د رضاعتم پدې کې داخل له حکمن مور بلا رضای دي نو دانګ مصاهرت د ای سره نو دې سرم د احسان تغمانی زامه کې دیر شوي وسرسی نای ای باندې خرچم کوا کله چې محتاج نورم خیر خېګړه وسره کوایت صله رحمی وای قران سنت کې دا ډېر حکم دی خو لیکن خبره به بے دلیل نه مانی اطاعت به نه کې بے دلیل چې زما ماما او زما ترې دا سی ویلی دریم سره ول یتاما جمع یتیما سوک چې پلارې مړی او نابالغ د چا چې مور مړی نو ګره هغه ته یتیم نه ویل کی یتیمان وی آیت چې دای پلار مړی ځکه حقوق د نفقه اثر کې پلار ادا کوي هغه د سر نه لرشه دی خدای لپاره قران کریم زې په ذکر کړی قران کې بیا ډېر زیات دي احسان الیتاما ځکه حدیث کړی د امت کې یتیمان بډيري یتیمان بولې ډېری ځکه jihad وای کړه ځکه الله حقوق بار بار ذکر کوي چې یو خود دې پلار نشته چا به نفقاو کی اصلاح کون کی نشته د خپل حاجات او د قیام نه خپل عاجز دی لکلا وړو کې نه بالغ دی ذویل قربا پسې بیا حق دې د یتیمان او سلورم سره والمساکین جمع مسکین دا دغه بعض علم فرق کړي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی مسکین دی چې ډیر محتاج دی او فقیر لګ محتاج دی فقیر دی چې مال وسرشتہ خو لیکن نصاب وسره نشتا او مسکین دی چې شی نشته مسکین زامت رب قران وی خور کې پروت دی کټیم نشتا بستریم نشتا امام شافعی رحم الله نے برکس نقل لے چې فقیر زیاد محتاج دی او مسکین خو کیشته اشته کنم اما سفینه تو فکانت للمساکین کیشته او د مسکینانو لیکن نصاب ته کرای نه رسیدا دا فرق دی په حقیقت دا مونږ وایو چې دا د یو بل په معنا راځي لکه دې کې ول فقرا نه ذکر کړي نو مساکینو کې ول فقرا داخل شګه او معنا به مساکین معنی محتاج کار درجه کې محتاج دي علماء دې بارے کې خبره کړي الفقیر والمسکین اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا دا دوړه ده فقیر او مسکین چې کله دواړه جمع شي نو جدا شي او کله چې جدای نو دا یوي دې سمانه معنی لفظ فقیر او لفظ مسکین سړی نه لفظ د فقیر او د مسکین چې یو ځای کې راشي نو فرق به کوي لکه سوره توبه کې فرق راځي للفقراء والمساکین او کله چې یو ذکر بل نه افتراق دی ته لکه دی کې والمساکین ذکر دي نو فقراء او مساکین یو شی دلته دي ته حقوق العباد د الله د حقوق سره انسان پر مکلف دی په تورات کې هم دي مکلف پره ذل قربا کله مفرد راځي لکه دې کې ذل قربا او حال دار شروع الیتام المساکین جمع راوړي اشاره د قرابت هر کله چې په یو جهت کې نو ټول په ای کی تفاضل او دانه فرق په احسان کې نه پکا یو شان خپلوان شي کنه یو شان احسان کا
او په یتیمانو مسکینانو کې فرق کې دي شي په اعتبار د دې چې زیات محتاج او کم محتاج دي. بیا بل فائدہ دار دایت چې وګورئ نو سورۃ النساء کې وګورئ شپږ درشات کې الته حقوق العباد حقوق الله سره بیا زیات ذکر کړی دي. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ناغي سر دے ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. یو خدا دې التکی بي ویلې بذي القربى دې کې بي نه ویلې گویا کې د ذل قربا احسان د والدینو په احسان کې دن داخل کړي اور سورۃ النساء کې بیچ ذکر کړه مستقل حقیقت ذکر کړي. داوله د دې سورۃ ابتدا کې مخصوص سره عنوان میثاق دی. میثاق د حقوق سره به اختصار مناسب دنه به ذکر نه راوړي او د تفصیل الحقوق مراد د تفصیل دبای کې به ذکر راوړي چې دا مستقل حق دی. او بیا دا نقطه را چې چون کې دا د تورات میثاق دی نو پای کې دومره تفصیل نو جامعیت او سورہ نساء کې غزنګ د قران میثاق دنا کې ډیر حقوق والے ذکر کړي جار او معاملې کا ټول ذکر دي. زموږ امت کې معنی حقوق زیاتی بنسبت دای بلا مردا او قولوا للناس حسنا اوای خلق دا خیسته خبریم دیسی مخاطبه او دعوت. قولوا للناس حسنا دغه ډول خبره دی چې سر چې خبرې کینو په خیسته طریقه باندې کوا جګیو د سختې خبره مکوا نرم لهجه اخلاق شلوای چې خلق د خپل راشي. الله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. کم سړی چې فظ او غلیظ القلب نو خلق ولا خاله نه ذکر نو خبرې کوي خو نرم لهجه نو دارنګ حسن مراسری معنی خیسته کلمات خلق دوای په دعوت کې نو مراد په قولو کې اصل کې دعوت دین بخل کو درس سوای ورته کې خاص تفسیرونه مشته خاص دا عبد الله ابن عباس یو تفسیر دی چې قول لا اله الا الله دا قولا حسنا وای نو دا نه دا په کې داخل نه چې خلکو د خبره معنی رښتیا خبرې کوي په بار د محمد صلی الله علیه وسلم کې سفیان ثوری د قول حسن مراد سره امر بالمعروف و نهی عن المنکر غردار چې دا لفظ دې ټول اقوال ته شامل دی. مراد د حسن اصل کې د نرم لهجه اوخ د دعوت کې ولې الله تعالی موسی علیہ السلام ته ویلو هارون علیہ السلام ته چې قولا له قولا لینا ګوره او نرمواله د لهجه دی آی باندې موږ مامور یو ایو چې مداهنت ته په مسله کې نه مداهنت دانه شي خبره معنی مسلې نرمه کا سبق پریدا خیر دی نه مسله حق او کوا په نرم لهجه سره بیا استعمال او سوره دعا کې ودا آداب راځي. زګبال لیکلي چې ګورا د موسی علیہ السلام مقابله کې فرعون په ټول مخلوق ډېر رخبس نیر پلید دا په باره کې الله تعالی غي دوړ ته چې قول لینا نستا مقابله دوم اخبس سره خونی نو تول قول لین نه کې چې کله بیان کې نو د تفسیر بیا مسله توحید او حق به پورا بیان ہے. تفسیر د شاه عبد العزيز کې لیکي بعض جاهل خلق د دې آیت نه د مداهنت استنباط کوي ولې ایمان ادا کوي چې آیت تاسو خلکو دا وای نه چې خیسته دی باندې خیسته خلق مخه پکوي معنی مسلې مکوي ترخه
نه قران کریم د خلق هغه ته حسن نه وي مرادا یقولوا للناس حسنا من عند الله کما کلمه او کما خبره شي الله په ایمان خیستره خلق ته کوي چې پای کې اول د لا تعبدوا الا الله قدرم مرد یقیم صلی الله علیه وسلم نه تو زکام دلیل په دې باندې چې په تورات کې عمدا فرایض وکنه د موږ پابندي او زکات ورکول اگر چې کیفیتو کې فرق دی د کیفیتو فرق شری دې ته اختلاف نه وي د تفرق نه وي د صرف اختلاف وي نو ادیان سماویہ د انبیاء علیهم السلام موږ ویلو پای کې دا اصول دي اصول الاعمال چې ورته وي داشتره اگر چې دای په طریقو کې فرق دی دا دې پوری 15 سيزونه شول 15 مواسیق خصومات ولایتم الا قليلا منکم دا سم راځي تبعیدیات تقبیح د پاره بیا ګورې ډیره ناکاره خبره ده چې تاسو مخ واړو د میثاق د پوره کولو نه مخکې مشرانو هم دغه سید میثاق نه مخړول لري او کشرانو چې په وخت د قران کې خو خام خاړول لري تولاړو لري نه الا قليلا منکم مگر سل کسان دي تاسو نه نو مخکې ناس لک کسان هغه په میثاق باندې کله کو د قران کریم د نزول په وخت کې ناس وشوا بعض يهوديان را ایمان راوړو بعض نصارا را ایمان راوړو د دوی لا قليلا منکم نور ټول تولی کړي مخ اړول لري د دوی لکی خباست دا ټول احسانات پر خودري توحید پر خودري دعوت دخل کو ته پر خودري منځ او زکات برباد کړي وانتم موردون وحلال شتا سوامي شم داسې مخړوي د تولی د اراده مابین کې فرق دار ہے تولی راضی ظاهری او اراده راضی بالقلب ظاهری سره یو کار پری نه کوي موږ نه کوي زکات نه کوي او اراده دې ته چې پزړه کې بدی شي پزړه کې ماړو پری دي دواړه دلته ځای ځکړي بعضوی تولی واپس ګرځیدل دي د هدایت نه گمراه تا ارتداد چلتا وي او اراده نفس مخالفت تو نفس مخالفت دا دواړه کارونه دي کړی نو دا رنګ دي کې بل فرقدار تولی کړي تاسو د میثاق نه او اراده هم کړي د دې د منلو نه پاره د اخري رسول منلو نه بیا دې کې تولیتو می فعل ماضی راوړه ولې دا مخکې مواسیق تیر شول دین دې مخکې راسي تولی کړي دا وان ته مورزونی بیا صيغه د جمله اسمیه وروړه استمرار د پاره پتا سو کې عادت هم دا دي چې تاسو مخ ګرځوي معنی چې دا رسول عمره قران عمره نو سم تاسو په عادت باندې روان و اذخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون آیت کی ذکر کی بیا دایب المیثاق چاغه د حقوق العباد سره تعلق لري په طریقه د نفي حقوق العباد هم کی ذکر شول وا په طریقه د اثبات وسایت وی حقوق العباد معنی دفع المظالم ظلمونه مکوای په بندگان دا میثاق په تورات کې وسمشتا او دایم ویل په اول کې ذکر کوي دعا اور اس ورپسې بیا دریم ته اشاره کوي خو په ورپسې آیت کې د دې اعراض بیا ذکر کوي چې دی دا میثاق مات کړي دي ورته کا تحقیق اصل کې دا او سو خزرج بخارا سے او په مدینه کې آباد جاهلیت والو امیان خلق د دې په خوا کې د يهوديانو درې ډلې آباد یو بني قینقاع اغي سره بازارونه تاجران سوق بني قینقاع ایو بنو نذیر چای نږدې د قبا سره اوسېدل باغونه وغیرہ کجوري ایو بنو قریظه وای لګ 14 کیلومتر اخ اوسېدل د دروړو يهوديان
دې طرف ته د اوس او خزرج جاهلیت والے شو امیان دای په منځ کې دشمنه وي امیانو کې دشمنه راسي نو دې خوا دې کتابیانو کې هم قرآنه کې دشمنه وي نو بیا قاعده دا امیان ځان له مولان ګوري او مولان ځان له امیان ګوري کنه په ډله کې ډله د پاره پای کې یو روایت دا ده چې بني قینقاع خلق شو دي ځان د پاره یو ډله او کتا چار ډله سره معنی خزرج والا اغي تبه بس زم تاسو به اتفاقی جنگ به بالکل یو ځای کو یو به دشمن ګڼو هغه نور دواړه شو بنو نذیر او بنو قریظه اغي د اوس سره معاهده کړو چې موږ تاسو یو بعض تفسیرون پکې بني قینقاع نه هغه سلاسل لک خلقو نه برکت ویلی ایوی بني قریظه د اوس سره شول او بنو نذیر د خزرج سره شول نو عقیده ریمینس کې وای جګړه کېدې رامیان او خاص کر بعاث یو جنگ او چې تقریبا شپږ شلې کاله دشمنی د اوس او خزرج پال شو او پای کې د ډېر مشران ختم شو حدیث کې راځي د الله تعالی د نبی سلام دراوستلو د پاره او پیش قدمی جوړ کړه چا مدینه تراغ نو کا غټانوي نو بیا خو چاله نه مانګ خدای چې ای سرونه لری کړل مخکې جنگ کې ختم شو لیکن په جنگونو کې د شرکت د اوس د خزرج سره خدومه بدنو حاسم کافرانه میان او زجر ورکی الله تعالی دی کتابیان ہوتا په دې روس آیت کې بیا زور نه هغه په دې طریقه باندې چې کله د اوس او خزرج جنگ نو دی به خپل معاهدین سره مرګرتیا کوله په جنگ کې سګوړه خو نو شلی کې او قتل نه کی کنه په دې کې با دی یو بل نه قتل کا نو پای کې با بنو قریظه بنو نذیر نه قتل کو بنو نذیر نه د دین قتل کو دې دوی تقتلون انفسکم نو دانګ به دی یو بل چې کله غالب شونه د ملک نه شړل جلاوطن کول وې نو که یو فریق به غالب شي په خپل نه به شړل کای به غالب شون دی به شړل او پدې کې اولوی ګناه بیا رسو ذکر کی ظاهرون اداو کنه چې دي د کافرانو د امیان سره مظاهره کوله مرګرتیا کوله په ګناه او په ظلم دا حالت خودی داسې شورو بیا رسو چې کله قران کریم مدینه تراغه اوس خزرج مومنان شول يهوديان چې بس دي مخالفت شروع کو قسمه قسم طریقې سره تباش شو دغه واقع ته اشاره کیدلتا چې دا د زوړ د جاهلیت په طریقه باندې کتابیانو تاسو خپل کار شروع کړي ځان ته کتابیانو آئے صفق مخ دیر شو ویني تو یول پنا حقا کله چې هغه څنګه مضبوط له تاسو اغلوس تفصیل دار چې لا تسفكون دماءکم نبتو یو تاسو ویني یول پنا حقا ورته کوم دماغ کوم ویلې خپل ویني باندې تو یو خپل ځان باندې قتل وای سړی ځان څنګه قتلای دې پر وجوه دی ټول وجود یې کې منشول قتل د خپل ځان په بعضی ملکونو کې په طریقه د دیانت سرشته کنه ا دې ته ثواب وي دا په هندوانو کې شته هندوانو عقیده چې کله انسان ځان قتل کی د دې پاره چې عالم د فساد نخلاشي او عالم نور ته لړ شي واقعي بس د لړ جنتی شخه د هندوانو په باندې قتل د نفس کله خلق دیانتن کوي چې په دې باندې جنت ترسي بعض خلق ځان جهلن قتل کوي کنه سم مصیبت براشي او ځان قتل کی ځان اولی یا د گاډي دلان دي شي دنیا له مصیبتونو نه دوی موجوده چې مراد د دین سری یو بل قتلول خو چې تا قتل کې نه وتا قتلې کنه دې د قتل سبب وي یو بل قتلول او یوازې قتلول بیانو مراد بلکې اسباب دای مراد دي
مرتد شي یا زنا او کی یا بل چا قتل کی عامدن دیم پای کی قتلی کنه دې ته قتل سببي وای نو دا د جاهلیت په جنگونو کې یو بل وجل دا لفظ دې ټولو ته شامل دی نبتو یو تاسو ویني د یو بل پناه حقا ان خپل ویني نه بل نبو باسه تاسو یو بل لرام انفس معنا هم جنس ادي کې ما معنا ده دي کې اخراج سببي تبل سره شړې نه چې غالب شنو خطاب شړې کنه دا سوال غزانه مو شړ نبو باسه تاسو یو بل لرا د کورونو تاسو نه امانه د کورونو دا غینا انفسکم کې مخاطب کړو نو دیارکم کې ځکه مخاطب کړو کني اصل دی دیارهم چې وسوم برشي بل باندې د کورونو تاسو شړې راسي باندې کوي او چې تاسو شړې نو ای سوا تاسو شړې کنه دا دوا عقود د دې لپاره چې ظلمونه مکوي مقصد داش ثم اقررتم وانتم تشهدون بیا تاسو اقرارم کړي په عہد باندې مراد دې سره معنی قبل ول د عہد په جبه سره ویلی تاسو مونږ ته بالکل تورات کې جناسه ویلی مونږ ته منظور دي او مخکنی بنی اسرائیل هم په باندې گواه اقرار کړو اقرار سی معنی ایمان بالکتاب پای کې اقرار وشي د ټول معافي هي بل وانتم تشهدون شهادت بمانه علم راضی ددل تمانه دا اقرارم کړي په جوابان او حالدار چې تاسو علم هم لرئ درې پزړونو کې پويږي هم تاسو پدې شهادت علمي مراد یا تشهدون تاسو خبرم مرکوي نه خبر وتا کم خلک چې نا خبر دي مسلمانانو تاسو عیل خبر ورکوي کنه دلیل دې په دې باندې چې دا عقود مواسیق ساز بنی باندې مسلم پاول زل نو مشران او بنی اسرائیل تیر شو کې دا قباحتونه کم د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ